شلول بی ګناهانو پټه شلول او بیا داسې چې هغه مړه کېږي د درده او د دنده هغه د هر څه باوجود هغه مړه شوه او دا تر اوسه پورې قاتلان د دې ونه نیوه څه وایو داسې ظلم انتها کړې ده داسې ظلم لکه نن سبا ټول پاکستان عوام ویرېده چې زما بچی سکول ته پاره تعلیم ته ځي نن پې مسلمان یریږي چې کم درنده په کالج یا په سکول کې زما لور مړه نه کړي ټول پاکستان دې ویرل او دغه یو خنزیر یا دوه خنزیران به ګرځي پټ شو څنګه پټېږي زما په کور کې زما د بچی څنګه پټېږي خو افسوس دا دی افسوس چې دلته کې زړور سړی د لیډر ملګری د لیډر نوکر به وي چپراسی به وي باډیګارډ به وي هغه هم ځان له وزیر اعظم پاکستان جوړ کړی ته ورشه لږ د مشرانو طرف ورشه دا دې افسر دی ښه جي او دغه مالي دی په کور کې به مالیتوب کوي هغه به و چې کوم په نشه کې به ګرځي ټوله ورځ به لګې پردي پټو کې به چې اکودا لکه څه وایي لګیا به وي هغه به هم یو ښه نظام نه جوړ کړی کښېنه مالي ځان ته نیغ نیغ مه ګوره خپل حیثیت وپېژنه خو لیکن دا مس د چا په نوم وي دا د هغه په نوم وي چې کوم افسر په کور کې دا مالي هغه کس چې چینجي په پټي کې راغونډوي ګندګي راغونډوي او چې بار راوځي ته به وایې چې افسر دا دی دا زموږ اخلاق دي الله مو دې معاف کړي دغه ځناور دغه درندګان دا پرون نه ده چې په کومه ورځ کې شوی چې په شپې باندې دا دې ته پانسي ورکړی شوی وی ولې قصاص حق نشته په قرآن کې چې څوک دې شهید کا دغه کس مړ کا الله مو دې معاف کړي نشته اخلاق والا لیډران نشته د خپلې لور تپوس چې کوم تاله میډیا به وایي چې داسې حقیقت ونه وایي چې ګوره زما چینل پې بند شي نن خو د چینل د بندېدلو د وجې نه څوک حق هم نشي ویلی